السلام علیکم ګرانو کتونکو زم زم شاجي ګرانو کتونکو دلته قاضي میډیکل کمپلیکس قاضي حسین احمد میډیکل هسپتال نوخار دی کې ولاړو 1300 ورځونه تاسو سره د دې خبرونه شیر کیږي د دې کم نوې چیرمن بی او جی بورډ اف گورنر چې کم چیرمن دی اگر راغلی او د دې هسپتال او د هغه ډیپټي ډېر په دغه لګولی شوي وه چې دا هسپتال به هغه سیټ کوي دلته کې به چې کوم مسایل دي هغه مسلې به ختموي او دې کې به نظم و ضبط دې هسپتال کې راولي خو د نظم و ضبط په ځای په دې هسپتال کې د 1300 وخت نه دلته کې مزید توړ شروع کړو توړ دا دی چې مختلفو ویکنسیانو نه 10 کسان وویستی شو او 100 نوي کسان وایستل خبره دا ده که یو ځای نه ته 10 کسان وباسي او 15 راولي او هغه هم بیا د قانون مطابق راولي نو بیا خو ښه ده خو که یو ځای نه ته 15 کسان وباسي او 20 پې برتي کې او هغه هم د منظور نظر خلق هغې کې اقربا پروری کیږي هغې کې بېقاعدګي کیږي هغې کې سفارش کلچر چلیږي نو بیا خو دا هسپتال کیږي نه دا ناروغه کیږي دلته کې داسې ډاکټران دلته کې داسې ورکران چې د دې هسپتال د کرونا او د دې شروع نه دلته کې خدمات دي دلته کې یو ډیوټي د هغې د کورونو چولې دې هسپتال سره تړلي دي نو هغه ختم کړی شو او د هغې په ځای د نورو ضلعو نه د نوخار نه بار نه کسان ویلی کېږي چې د کرک نه او مردان نه یو ځای بل ځای نه کسان راغونډېږي او پکې کپو کېږي د دې دپاره نوې سیکیورټي چې کومه ایجنسي ده ای سره باقاعده ټیکه وشوه او اوس لږ ساعت مخکې دلته کې تاسو سره مونږ انټرویو شیر که ملک افتاب صاحب او انجم خټک د بورډ اف گورنر ممبرشپ نه د مستعفي کېدو هغه اعلان هم وکړو که دا حالي نو مونږ به په دې بورډ کې نور نه پاتې کېږو لا به دا چیرمین دا بورډ حالات دلته اوس ډېر خراب شوي دي هسپتال که اوورال وګورئ نو د هسپتال بد حل دی دلته کې سرنج نشته دلته کې نور ویلچیر نشته دلته کې د فرنیچر چې کوم حالت دی هغه تاسو وګورئ نو بد حل دی نور خدا دا شاته چې کوم دیوالونه 2 کاله مخکې کوم دا جوړ شوی دی بیا پې چېرته د صرف و شوړه نه راوالی شوي تک تور شو او بار نه اوس په دې باندې هغه لوګي او دغه جمع شوي دي مسایل ډېر زیات دي شاجي نن څه چلو شو چې دا انجم خټک راغو ملک افتاب راغو د چیرمین په کمره ور دننه شول دننه څه شو حافظ صاحب چونکې زه خو د دې نوخار یم او قاضي میډیکل کمپلیکس سره ډېر زموږ نږدې کور دی او بدقسمتۍ ته وګوره لکه دا بورډ جوړ شو او په دې کې ته ممبران والې نو چې ته کوم اقدام کې په هغې کې به خامخا تاسې چې کوم ممبر ځي هغه ته اعتماد کې اخلي دا بی او جي چې کوم دی چیرمین چې کوم دی دی په نارویسټ کې زما په خیال دین لیک هر څه دی دی هلته هم نوکري کوي او ډبل نوکریان دې کې هم دی بی او جي دی او چې ته بیا انټروګانې کې او څوک اخلي ډایرکټر اخلي فنانس اخلي سم اخلي نو ته به کم سے کم د ممبرانو نه تپوس کې اب وی چې بھائی مونږ دې کې دا کمیرې لاسپور دی یا ډاکټر دی یا څه اب ته اخلي د هغې نه باوجود دی هغه اګنور کو او نن انټروګانې کې دی او سار وختي کسان راوختي خو چې کله ممبرانو ته پته ولګېده هغه راغه زما په خیال په دفتر کې دی یو بل ته ویناګانې مو کې او فعل یې هم ترې راکړو نو دی ورته چې بھائی مونږ نیو خبر ورته انټروګانې کې خیر دا ولي ښه بله خبره دا چیرمین چې کله راغو نو ته دی راغو بس کلاس 4 یې لر کو او چې کم ډاکټرانو دې کې محنت کړی او په کرونا کې هغې هم لر کو او کلاس 4 غریبانان څه ګناه کړل کلاس 4 ګوره د دې نوخار خلکو هغې هم لر کو بل خبره دا ده په دې هسپتال کې دې چې راغو څه امپرومنټ نه شوی خو چې کم مریض راځي ریفر ټو مردان ریفر ټو پېښور نو اخر د دې هسپتال به حل سوي مونږ په حیثیت د نوخار یو عام شهري مونږ دا پروګرام چې کوو یو غیر سیاسي زموږ چاته تنازع نشته او چونکې مونږ دا مورو چې د دې بی او جي هاسپټل ډایرکټر سره اختلافات ډېر بې اندازې راغلي دي هغې نه هم اختیارات اخیستي
او په دې هسپتال کې داسې ډاکټران دي چې هغه خامخا نرسانې ډاکټرانې هراسمنټ هم داسې شوی دی چې هغه په یو خو کی پوسټ باندې دی هغه ډاکټر و نو مې زه داخلم خو کی پوسټ باندې هغه هم په انلیګل طریقې سره راغلی هغه هم د هراسمنټ کې شامل دی او موږ دا په ریس باندې دا مطالبه کوو چې برای مهرباني وکړئ دا کم چې بورډ دی یا خو د ام ټي آی ختم کړئ که ام ټي آی نشي ختمولی چې حکومت سره د اختیار شي صوبایي حکومت سره که ام ټي آی نه ختموي نو کم سے کم دا چې کم بورډ چیرمین دي جوړ کړي دا یې فوري لرې کړي وایي چې نن هغه ممبران چې کوم دي هغه احتجاجي ریزاین هم وایي. ګرانو کتونکو دا تاسو دا قصه واورېده مسله ده په دې نه حل کېږي چې ته ټول کسان بار کې او د نورو ضلعونو او بیا مقصد سفارشي کلچر او منظور نظر کسان را دننه کې نو ادارې په دې نه چلیږي. ادارې به دا چلیږي مس منیجمنټ صحیح که نه نظام صحیح که په دې باندې خو نه حل کېږي چې لسو کالو نه یو سړی په مزدورۍ لګیا دی نوکرۍ کې دی ډاکټر دی کلرک دی نرس دی څوکیدار دی نو ته هغه وبات یو بل پرې راولي دا ظلم هم دی او پکار دا دی چې وزیر اعلی او وزیر دفاع دې حوالې سره خصوصي نوټس والي او کینې او دا معامله حل کړي او دلته کې د مس منیجمنټ چې کوم دی د دې اصل حل راوباسي ځکه چې دا حل نه دی دا چې دی کوم لګیا دي د شپې په تیاره کې سهار په تیاره کې ته نوې برتیانې کوو زوړ کس ته وایې ته مه راځه دا ظلم دی. ډېره مننه الله پامان.